اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان فی ایام دہرکم نفحات اللہ فتعرضوا بها. ډیرو قدرمنو عزتمنو اوریدونکو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغمبر اسلام یو مبارک حدیث تاسو خدمت کې مو تلاوت کړو. دی مبارک حدیث کې پیغمبر اسلام فرمایش کوي چې بیدار شوي خبر شوي تاسو ته شپو ورځو کې ما داسې لمحات فراهم کړل، یعنی رب تاسو ته داسې لمحات فراهم کړل چې په کار دی تاسو هغه ضایع نه کوئ. هغو لمحاتونه، هغو شپونه، هغو ورځونه، هغو میاشتونه، هغو منټو سیکنډونه تاسو فائدہ حاصله کوئ. یقینا رجب المرجب بزرګواره عظیمه میاشته ده. د دغې میاشتې اوویشتم شپه دا ډیره فضیلت نه ډکه شپه ده. مصباح کې شیخ عباسی قمی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین روایت کوي امام ابو جعفر جواد علیہ السلام نا رویئی چې حضرت سره ناست وو. حضرت ویلا چې رجب میاشتې کې یوه شپه ده چې هغه تاسو ته هغو ټولو شیونه بهتره ده چې کومو شیو باندې میره سترګه رڼا کوي، و هغه د اوویشتم رجب شپه ده چې د هغه سبب باندې رسول اسلام مبعوث به رسالت شوی دی. دغې شپې اعمال دی، غواړم چې دا اعمال تاسو ته ذکر کوم. حضرت یې چې که چا دغې شپې کې د اعمال وکړلو رب ذوالجلال به هغه ته شپېتو کالو عبادت برابر ثواب ولیکي. راوی یې چې ما پوښتنه وکړله یا ابن رسول الله هغه اعمال کوم یو اعمال دی؟ حضرت وویله چې مسخوتان المنځه نه ورسته انسان څملي او نیمو شپو نه مخکې خوب نه بیدار شي، پاڅي، وضو وکي او بیا 12 رکعاته المونځ سبې په شان دي 2 رکعاته وکي. د هغه لمانځه طریقه داسې دی چې هر یو رکعات کې سوره الحمد نه ورسته د قرآن اخیری کومې مفصلې سورې دي هغه کې سوره محمد نه واخله سوره ناس پورې، یعنی وړې سورې ورکې شته. قل اعوذ برب الناس دا هم ورکې ویلی شي. هر یو رکعت کې 13مې سپارې کې سوره محمد نه واخله سوره ناس پورې کومه سوره چې ورکې آیي الحمد نه ورسته هر یو رکعت کې دا سوره تلاوت کی. کله چې سلام ویر کی سلام نه ورسته سوره حمد، سوره فلاق، سوره الناس، سوره توحید، سوره کافرون او سوره قدر دا هر یو سوره واری تلاوت وکی. و اندیشان سره
آیت الکرسی هم و واری تلاوت وکی. دین ورستا مفاتیح کې صفحه نمبر 300 باندې اول مخ باندې یو دعا ده چې هغه دعا صرف څو جملې ز الویلم هغه دعا ولویلې. دعا آغاز دغه نه ده اللهم انی اسألک بتجلی الاعظم فی هذه الليلة من شهر المعظم. دا اعمال د څکل وکړلو دا دعا د ولوستلا دعا نه بعد ځان پارا ټول امت مسلمه د پارا وطن عزیز پاکستان د پارا مسافرینو پارا بیمارانو پارا دعا وکا. و دا اعمال د څه وکړلو نو معصوم د فرمایش کوي چې دغه شپې دا اعمال دا عبادت شپېتو کالو سره اتا برابر دی. لہذا ټولو ناظرینو سامعینو ته التماس کوو چې خدای تاسو موافقه که دغه اعمال او عبادت موافق شولوي مته هم بیا دعا وکوي. والسلام علینا وعلیکم ورحمت الله وبرکاته.